الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سورة بقرة سلورم رکو او 34 نمبر آیات. مخکې آیاتونو کې د آدم علیه السلام د پیدا کېدو او د هغه د اولاد په ځمکه کې د خلیفه جوړېدو او بیا د ځمکه کې د خلیفه جوړېدو اهل کېدو ذکر و او په دې کې د آدم علیه السلام فضیلت په علم سره هم ذکر شو. په دې آیاتونو کې د آدم علیه السلام ته د سجدې حکم کول ذکر دی. الله تعالی ملائکو ته حکم وکړو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ او په دې کې عملا الله تعالی فرشتو ته د آدم علیه السلام عظمت ښکاره کو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا حکم فرشتو ته شیو د سجدې، ولیکن په دغه حکم کې په دغه وخت کې چې څومره هم عقل والا مخلوق موجود و دا حکم هغه ټول مخلوق ته. دې وجنه کله چې ابلیس د سجدې نه انکار وکړو چې دی هم په دې حکم کې داخل و، دی د فرشتو نه نو د جناتو نو، ولیکن په حکم کې دی هم شامل و، نو د سجدې کولو نه انکار وکړو او تکبر وکړو، نو دی په دې سره نافرمانه شو. نو دې سره الله تعالی د آدم علیه السلام عظمت ښکاره کو. او ابلیس د سجدې نه کولو په وجه باندې کافر د دې وجې نه شو چې د انکار وکړو. صرف د سجدې نه کولو په وجه کافر نه شو، بلکې د الله تعالی د حکم مقابله وکړه. او دې آیات کې الله تعالی فرمایي چې د تکبر وکړو. دین علاوه سورت اعراف کې، سورت حجر کې دا ذکر دی چې ابلیس وی چې تا زه د اور نه پیدا کړی یم او دی د خاورې نه پیدا کړی دی، نو زه د ده نه غوره یم، نو د دې وجې نه زه درته سجده نه کوم. او بیا الله تعالی فرمایي چې موږ آدم علیه السلام ته ووی چې ته او ستا بیبي تاسو په جنت کې اوسیږئ او په دې جنت کې تاسو پراخه خوراک کوئ او کم ځای کې چې تاسو غواړئ خوراک کوئ، ولیکن دا یوه ونه دې ته به نه نږدې کېږئ
د نه نږدې کېدو مطلب دا چې د دې نه به خوراک نه کوئ. د خوراک په نیت به ورته نږدې کېږئ نه. دا د نه نږدې کېدو حکم دې دپاره دی چې د دې نه به په سختۍ سره ځان ساتئ. وکلا منها رغدا، خورئ په دې کې پراخه. رغد هغې خوراک ته ویلی شي چې هغه بغیر د محنت او مشقت نه حاصل شي، او بل په دې کې د ختمېدو او د کمیدو څه فکر هم نه وي. دا کومه ونه چې الله تعالی آدم علیه السلام او د هغه بیبي حوا علیه السلام د دې نه منع کړي، د دې ذکر قرآن کې نشته دی چې دا کومه ونه وه، او نه په مستند روایت کې شته. نو چې کله په قرآن کې الله تعالی د دې تعین نه دی کړی، نه په یو مستند روایت کې شته، نو موږ له هم د دې د تعین د پسې لګېدل نه دي پکار چې دا کومه ونه وه، څه ونه وه. ولیکن دومره پیژندل پکار دي چې د جنت کې یو ونه وه چې آدم علیه السلام او حوا به الله تعالی د دې نه منع کړي. که چېرې تاسو د دې نه خوراک وکړو، دې ته نږدې شوئ، یعنې خوراک انتې وکړو، نو تاسو به ظالمان شئ. ابلیس دی دواړه دوکه کړل او په دې سره یې دی د هغې نعمتونو نه راوباسل کم کې چې دی وو. الله تعالی فرمایي چې موږ دې ته ووایي چې تاسو کوز شئ د دې جنت نه، او تاسو به د یو بل دشمنان یې. دا خطاب یا صرف آدم علیه السلام او حوا به ته دی چې تاسو به د یو بل دشمنان یې. نو په دې صورت کې به بیا مطلب دا شي چې ستاسو اولاد به د یو بل دشمنان وي، او چې کله اولاد دشمنان وي نو په هغې باندې مور پلار ته هم تکلیف وي. او یا په دې خطاب کې د دې سره ابلیس هم شامل دی، یعنی ابلیس ته آدم علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړو چې تاسو ځمکې ته کوز شئ، نو تاسو به د یو بل دشمنان وي. او دا ښکاره خبره ده چې د ابلیس همیشه دپاره د صرف آدم علیه السلام او حوا به ته دی چې تاسو به د یو بل دشمنان یې. نو په دې صورت کې به بیا مطلب دا شي چې ستاسو اولاد به د یو بل دشمنان وي، او چې کله اولاد دشمنان وي نو په هغې باندې مور پلار ته هم تکلیف وي. او یا په دې خطاب کې د دې سره ابلیس هم شامل دی، یعنی ابلیس ته آدم علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړو چې تاسو ځمکې ته کوز شئ، نو تاسو به د یو بل دشمنان وي. او دا ښکاره خبره ده چې د ابلیس همیشه دپاره د بني آدم سره د انسان سره دشمني ده. او ستاسو دپاره او په ځمکه کې د اوسېدو ځای وي او د ژوند سامان به وي یو وخت مقرره پورې، یعنی په ځمکه کې ستاسو پاتې کېدل به همیشه دپاره نه وي، بلکې یو وخت دپاره به وي. کله چې آدم علیه السلام په دې پوه شو چې الله تعالی زمانه ناراضه شو، او د آدم علیه السلام دا غلطي هم اجتهادي غلطي وه، ګناه نه وه، ولیکن د انبیاو معمولی غلطي اجتهادي غلطي دا الله تعالی ته خوښه نه وي. ځکه چې د نږدې خلقو او چې کوم لوی خلق وي د هغو څومره نیکان وي د هغو معمولی غلطي بیا د الله په نزد لویه وي. نو آدم علیه السلام په دې باندې ډېر غمجن شو، او د آدم علیه السلام سره داسې الفاظ نو آدم علیه السلام خاموش شو، داسې الفاظ یې د خولې نه راوتل چې په هغې سره د الله تعالی نه معافي وغواړي.
الله تعالی د معافی الفاظ د خپل طرف نه په خپله آدم علیه السلام ته وښودل او په هغې الفاظو باندې آدم علیه السلام د الله تعالی نه معافي وغوښته. نو الله تعالی د آدم علیه السلام توبه قبوله کړه. فتلقى آدم من ربه، آدم علیه السلام د الله تعالی نه د خپل رب نه زده کړل یو څو کلمې چې د هغې کلمو الفاظ هم مخکې قرآن مجید کې ذکر دي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دې سره آدم علیه السلام د الله نه معافي وغوښته. الله تعالی د دې معافي توبه قبوله کړه. الله تعالی توبه قبلونکی دی. انه هو التواب الرحیم، الله تعالی ډیر توبه قبلونکی او مهربانه دی. تواب نسبت چې کله انسان ته وشي نو د دې معنی دا وي چې په خپل ګناه باندې پښیمانه کیدونکی او د آینده دپاره د ګناه نه کولو کلک اراده کوونکی. یو جنا سلفو کې اولیاونه د چا تپوس وکړو چې د توبې څه معنی ده، نو هغه ورته ووي چې هغه کار کول کوم چې د انسان پلار کړی آدم علیه السلام چې هغه په خپله مخکنی ګناه باندې په مخکنی غلطۍ باندې پښیمانه شو، په مخکنی غلطۍ باندې پښیمانه شو، آینده دپاره د نه کولو اراده وکړه، د الله نه معافي غوښتله په دې الفاظو سره ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انسان په هر الفاظو سره په هر قسمه الفاظو سره معافي غوښتی شي د الله تعالی نه، خو دا الفاظ داسې دي چې دا الله تعالی په خپله ښودلي دي، نو د معافۍ غوښتو دپاره دا الفاظ چې دي ډېر زیات موزون دي. خو بیا چې الله تعالی آدم علیه السلام ته معافي وکړه، د هغې سره هم د ځمکې ته د کوزېدو حکم ختم نه شو، بلکې په خپل حال باندې پاتې شو، ځکه چې ځمکې ته کوزېدل په دې کې مصلحت او په دې کې د الله تعالی حکمت چې کم مخکې ذکر شوی دی چې الله تعالی غوښته چې انسان په ځمکې کې نایب او خلیفه جوړ کړي، ولیکن مخکې حکم چې و هغه به طور عتاب قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو، هغه حکم په طور عتاب د دې وجې نه د هغې سره وروستو دا ذکر و چې تاسو به د یو بل دشمنان یې، او دا حکم چې دی دا په طور مصلحت او حکمت دی. نو د دې وجې نه د دې نه وروستو دا ذکر دی چې ستاسو ته به زما د طرف نه هدایت راځي، چا چې د هغې هدایت تابعداري وکړه نو په هغې باندې به سیره او څه غم نه وي. د هدایت نه مراد د وحی په ذریعه د الله تعالی احکامات او شریعت راتلل دي، او هم دغه مقصد د خلافت دی په ځمکه کې. نو چې چا یې تابعداري وکړه په هغې باندې به نه یره وي، فلا خوف علیهم، نه به پې یره وي، ولا هم یحزنون، او نه به غمجنېږي. خوف دې ته ویلی شي چې په راتلونکي څه مصیبت باندې د انسان سره دا یره وي چې دا مصیبت په ما را نشي، او حزن دې ته وي چې په تیر شوي څه نقصان باندې انسان غمجن شي. نو دنیا کې چې کم نیکان خلق دي د الله تعالی حکم منونکي دي، نو دی باندې به نه خوف وي نه به یره وي.
او هغه کسان چې د دې شریعت نه انکار وکړو، د الله د هدایت نه انکار وکړو او زمونږ آیاتونه یې دروغجن کړل، دغه خلک جهنمیان دي او دوی به په دې جهنم کې همیشه دپاره وي. یعنی د آیاتونو نه انکار وکړو نو دا خلک په همیشه په جهنم کې وي، او که انکار یې ونه کړو، ایمان یې راوړو او نافرمانی ته کېدله، نو د خپل ګناه د عذاب څکلو نه وروستو به دوی د جهنم نه ویستلی شي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کله چې ووی مونږه ملایکو ته، فرښتو ته، اسجدوا لآدم، سجده وکړئ آدم علیه السلام ته. فسجدو، نو دوی سجده وکړه، الا ابلیس، مگر ابلیس سجده ونه کړه، ابا، انکار یې وکړو، واستکبر او تکبر یې وکړو، وکان من الکافرین، او و دی د نافرمانو نه. وقلنا، او اوی مونږ، یا آدم، ای آدم علیه السلام، اسکن انت، اوسطو، وزوجک، او بیبستا، الجنت، په جنت کې، وکلا منها، او خورئ په دې کې، رغدن پراها، حیث شئتما، په کم ځای کې چې تاسو وغواړئ، ولا تقربا هذه الشجرة، او منځدې کېږئ دې ونې ته، فتکونا، یعنی شی به تاسو من الظالمین، د ظالمانو نه. فازلهما الشیطان عنها، پس دوکه کړی دی لره شیطان د دغې ونې ته. فاخرجهما، پس دی راویستل، مما کانا فیه، د هغې نعمتونو نه چې ودي په هغې کې. وقلنا اهبطوا، او اوی من کوز شی، بعضکم لبعض عدو، بعض ستاسو به د بعض نورو دپاره دشمنان وي. ولکم فی الارض مستقر، او ستاسو دپاره په ځمکه کې ځای د اوسېدو دی. ومتاع، او سامان د ژوند دی، الی حین، تر یو خاص وخته پورې. فتلقى آدم، پس دکړې آدم علیه السلام من ربه، د خپل رب نه، کلمات، یو څو کلمې، فتاب علیه، پس رجوع وکړه الله تعالی په ده باندې، توبه قبول کړه الله تعالی د آدم علیه السلام. انه هو التواب الرحیم، یقینا بېشکه هو دغه الله تعالی التواب الرحیم، ډېر توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. قلنا اهبطوا منها، اوی من کوز شی، منها، د دې ځای نه، د دې جنت نه، جمیعا ټول. فاما یأتینکم منی هدن، که چرې راشي تاسو ته زما د طرف نه څه هدایت. فمن تبع هدایا، پس هغه څوک چې تابعداري وکړه د هدایت زما، فلا خوف علیهم، نه به وي یره په هغوی باندې، ولا هم یحزنون، نه به دوی غمجنیږي. والذین کفروا، او هغه کسان چې انکار یې وکړو، وکذبوا، او دروغجن یې کړل، بآیاتنا، آیاتونه زمون، اولئک اصحاب النار، دا خلق جهنمیان دي، هم فیها خالدون، دی به په جهنم کې همیشه وي. صدق الله العظیم.